او دا چې دا ستړي کوي چې مخکې دوی د سلیمان صاحب دننه چې کومه ده هغه یادوي چې د هغه رزلټ رانغی څومره تاسو کورمي دی چې د پی ډي ایم د جلسونه بس جوړ شو ګوره یو خبره خو دا ده چې د دې جلسو دین دوی یادېدل نه یا دوی سره افادیت نه وي نو د دوی دا وزیران ټول لښکر چې دی هغه ټول نن سبا بغیر د نه بله خبر شي عمران خان په خپله د هغه چې څومره د میډیا والا هغه دي د هغوی میټینګونه راغواړي او یو د هغې هغه چې وکلات چې کوم هغه کړو نو ټوله په اپوزیشن باندې کړو یو ملک سربراله چې صرف د هغه فوکس په دې باندې دی چې بس اپوزیشن څونه کې هغې باندې لګېدل دي نو دا پته لګي چې هغوی باندې پرېشر او دا پرېشر په مزید وروسته زیاتېږي د دې پرېشر په نتیجې کې بالفرض د هغه استعفا ورکوي یا د حکومت واپس خپل کور ته نه ځي نو حالات به څه وي تاسو څه فکر د اپوزیشن چې پړاو دی به څه وي پرېشر وکړو او چې څنګه زیات پرېشر زیاتېږي دوی نور کار لګي به وروسته نو هغه چا چې روسته دي هغوی خو به هم پورې کړي چې یاره مونږ خو یو سړی روست او یو پارټي روست او هغوی اوس بلکل فیل دي نو څه تبدیلي به راشي که نه تاسو تجربه څه وایي لکه دوی به خلک په همداسې که نه څه بل په شکل کېدی شي درېمګړی هغې راوتېږي درېمګړی به څه وکړي مونږ خو دا غواړو چې د آئین هغې کې دایره کې دننه دی چې کوم تبدیلي راځي آئین دایره کې او زما په خیال خامخا به بل څه لاره ورسره نشته وي اوس هم چې دا چغې وایي دا به چې هغه کوي دې دا یاده ده روزانه دا وایي چې حکومت کوئی فرق نہیں پڑے گا نه څنګه فرق نہیں پڑے گا چې تاسو بس بل تاسو په حساب باندې صرف اپوزیشن او هغه دی نواز شریف نشته نو دې نه خدا پته چې وی او دا کیسونه چې سم تیز کړو دې نه خدا پته لګي چې وی بل کار نشته سوای د دې نه چې اپوزیشن پس یو نه یو طریقې سره وی دباو کې راوړي اوس دباو په دې باندې دباو وروسته د په دې باندې آخري پوښتنه چې تاسو نه پټه په ولې تاسو ویل چې قبایلي جګړې یووالي بیا حالت خرابېږي دا راته ووایي چې څه وشول دي ولې داسې کېږي او د افغانستان خبره تاسو وکړئ چې پاکستان ته پکار ده په دې کې نور مثبت کردار ادا کړي د افغانستان د دې معاهدې یا د کوم پروسس روان دی څه رزلټ وینئ که نه دا به هم داسې څه کوشش کړی وي دې رزلټ به راځي دا معاهدې دا کوم چې مذاکرات کېږي په هوا کې د دې په نتیجه راشي خو د هغې نه پس چې څه صورتحال جوړېږي هغه لږ قابل غور دی هغه لږ سنګین نو چې د هغې هغه به څنګه دوی هغه کوي د هغې لپاره به څه طریقې کار جوړېږي هغه لږ سنګین دی پټه حالات ولې خرابېږي څه وجه دوباره نو پاټا کې چې ترقي نه کېږي پاټا ته چې کوم وعدې ورسره شوي هغه نه پوره کېږي پاټا کې لیویز او خاصدار همداسې هغه دي پاټا کې اسپتالونه نشته سکولونه نشته محرومي ده اوس هم هغه شانتې ده اف سی آر نه زیات سخت قوانین لازم شوي دي هماغه سلسله روانه ده نو هغوی وایي چې بیا چې دا تاسو مرسته د دې لپاره کوو چې همدغه صورتحال دي بیا فایده څه ډېره مننه تشکر مننه